بسم الله الرحمن الرحيم. المتكسر المعنى له اقسام عديدة. مخکی سره ربط داده چې د متحد المعنى نه پس اوس متکسر المعنى ذکر کړي، یعنی هغه لفظ چې دا هغه معنا کثیری د سلور قسم دي. سو قسم دي؟ یو ته وی مشترک شریف، بل ته وی منقول، بل ته وی حقیقت، او بل ته وی مجاز. بل ته وی مجاز. نو تاسو بل سبق عنوان سکی ده متکسر المعنى، خبره پويږي مع الاقسام. نو سلور بو سرولی کې کم بولی کې مشترک. ها دا نور نه پويږي په کم شو. ودلیل الحصر یا مع دلیل الحصر. دلیل حصر پیدا شي چې متکسر المعنى لفظ وضع با یا د هر معنی د پاره ابتداءً جدا جدا شوی یا بنی شوی. د متکسر المعنى لفظ وضع با ابتداءً د هر معنی د پاره جدا جدا شوی او یا با نه شوی. تی دو خالو نه بخالی کچر تک داسی چې ابتداءً جدا جدا معنی د پاره وضع شوی. نو بیا دویم صورت دا دی چې یا به د یو مناسبت د وجه نه په دویم معنی کې مستعمل شوی او یا به کچر تکی د سم مناسبت د وجه نه په بل معنی کې څه شوی. نو بیا خو څه دی لکو مشترک دی. یو دغه لپاره وضع شوی ده خو مشهور په ډېرو معنو کې دی. مشهور په څه کې دی؟ ډېرو معنو کې دی. او کچره دویمی یعنی د هر معنی د لپاره ابتداءً ځان لوضع نه شوی، نو د دې به دوه صورت دی. د څو صورت وي؟ یا به خدا لفظ په دویم معنی کې مشهور شوی او اولنې معنی به بالکل متروک وي او پرې خودلی شوی وي، او یا به اولنې معنی متروک او پرې خودلی شوی نه. کچرته کې اولنی صورتي یعنی معنی اول پکې متروک نو دا څه دی لکو منقول دی. او که دویم صورت شي یعنی په اوله معنی کې هم استعمالیږي او په دویم معنی کې هم استعمالیږي، یعنی صورت اوله متروک شوی نه، نو کله چې په معنی اول کې استعمال شي نو دا حقیقت دی، او چې په دویم معنی کې استعمال شي بیا څه دی؟ مجاز دی. په خبره باندې ورسېدي. وجه حصر نه پس به بیا ولیکې اقسام المنقول. د منقول درې قسم دي، 3 به سره ولیکې. المتکسر المعنى له اقسام عديدة. د متکسر المعنى سلور اقسام دي. وجه الحصر وجه حصر دادا ان اللفظ الذي كسر معناه اغه لفظ چې هغه متکسر المعنى ان وضع یعنی لفظ یو دی خو معنی ډیری دي. ان وضع ذلك اللفظ لكل معنى ابتداء باوضاع متعدده على حده. کچری دا لفظ د اولنې ورځ نه کله چې دا لفظ مارکیټ ته راووتو د اول ورځ نه د هر معنی د لپاره ځان لوضع شوی. هر معنی د لپاره علی حدتن په هر معنی ځان له دلالت کو. یسمى مشترکن دته به مشترک وي. سبو یو ته مشترک وي. دلیل حصر مونږ په څنګه طریقې سره وي چې متکسر المعنى لفظ وضع با یا د هر معنی د لپاره ابتداءً جدا شوی، او یا با کچره د هر معنی د لپاره ابتداءً جدا اذان کی الله اکبر. خجی اوس تګورا لفظ بر دو خالو نه خالی نه الکه وجه حسن اورم ټولونه لفظ بر دو خالو نه یا خو به ابتداءً متکسر المعنى لفظ د ابتداءً بد د وضع د مختلفو الفاظو د پاره شوی، او یا با که ابتداءً د مختلفو الفاظو د پاره وضع شوی نو دا څه دی؟ مشترک دی. لکه وګوره کل عین وضع تارة للذهب، لفظ عین دا سرو زرو تم وی، و تارة للباصرة
او لفظ عین دا څه ته ویل لکه سترګې تم وي وتارتن للركبه او لفظ عین دا پنډې تم وي. اوس یو لفظ دی د رکبې دپاره د باصرې دپاره او د عین دپاره درې واړو دپاره ځان ځان له وضع شوی دی په اول ځل باندې چې عین مارکیټ ته راووتو نو عین یې سترګې ته هم وي سونې ته هم وي باصرې ته هم وي نو ابتداءً وضع د څه دپاره شوې ده د متعددو څیزونو دپاره شوې ده نو چې د لفظ وضع ابتداءً د هرې معنی دپاره به یا شوي او یا به نه شوي یا به شوي او یا به نه شوي څه مطلب یعنی اول به د مختلفو معنو دپاره نه وضع شوي بلکې اول به د یو معنی دپاره وضع شي بیا به د مناسبت د وجې نه په نورو کې استعمال شوي نو که په مناسبت د وجې نه په نورو کې استعمال شوي وي نو بیا به هم د دوو خالو نه خالی نه وي معنی اول به یا متروک وي او یا به که معنی اول متروک او دویم کې استعمال شوي منقول دی او که معنی اول متروک نه او دویمه کې استعمال شوي اول کې هم استعمالیږي نو په اول کې چې استعمال شي حقیقت دی او دویمه کې چې استعمال شي مجاز دی پوهه پې نه شوې لکه وَإِن لَّمْ يُوضَعْ لِكُلٍّ ابتداءً او یا خو به دویم صورت دی چې د هرې معنی دپاره به ابتداءً نه وضع شوی دا لفظ چې مارکیټ ته راووتو د هرې معنی دپاره ځان ځان نه وضع شوی لکه عین خو د اول ورځې نه بصر دپاره د ذهب دپاره د رکبې دپاره اول نه وضع شوی اوس دې خوا دلته مسله دا ده چې بل وضع اولا لمعنن اول چې دی راووتو د متکسر المعنی نه و داسې په خبره پوهېږي د ډېرو څیزونو دپاره وضع شوی اول د یو معنی دپاره وضع شو ثم استعمل فی معنى ثان بیا په داسې معنی کې استعمال شو چې دویمه معنی وه پوهېږئ که نه پوهېږئ بیا په دویمه معنی کې استعمال شو لاجل مناسبت بینهما د دواړو په منځ کې څه مناسبت و که نه د دې دویمې معنی او د دې لفظ په منځ کې څه مناسبت و تعلق و ګپ شپ و ان اشتهر فی الثانی وترک موضوعه الاول که په دویمه معنی کې دا لفظ مشوي شوي او اولنۍ معنی پرېښودی شوي یسمى منقولا نو په اعتبار د ناقل سره دته منقول وي نقل کړی شوی د معنی اول نه معنی ثانی ته منتقل شوی اوس به څوک وجه حصر بیان کی د متکسر المعنی لفظ وضع به یا د هرې معنی دپاره ابتداءً جدا جدا شوي او یا به ابتداءً جدا جدا د هرې معنی دپاره وضع نه شوی ورسېدې پې که نه که چېرته کې ابتداءً د مختلفو معنو دپاره وضع شوي نو دا څه دی مشترک دی خجی ابتداءً د یو معنی دپاره نه دی وضع شوی خو وروستو د څه مناسبت د وجې نه دویمه معنی کې استعمال شوی دی نو دا به هم د دوو خالو نه خالي نه یا به چې کوم دی معنی اول پرېښودی شوي او یا به که معنی اول پرېښودی شوي نو څه دی او که معنی اول یې نه وي پرېښودی شوی په دواړو کې استعمالیږي نو کله چې اول کې استعمال شي څه دی او دویمه کې چې استعمال شي منطقي شوی بس اجمل ډېر شوق سره مرقات وي دی وایي چې ثالثه کې ثانیه کې مې په وخت نه دی ویلی نو اوس یې ښه وام نیت یې ورته کړی دی په خبره پوهېږي تبلیغیان فضایل اعمال یادوي ته مرقات په یاد نه کړي تا خیالي تبلیغیان به داسې ودي تعلیم به کېږي خو چې سړی لږ غلط شي تعلیم کې بلا فتحې شروع شي خیال دې کړی دی لیکته ته خو تعلیم کې کېږي که نه څنګه چلی ته خو خطا شي او 400 کې راته چا وي چا فضایل اعمال په یاد کړو نفلو کې ورولو داسې څه خبره شوې وه که نه نه قطع نظر د ګپ شپ نه وی د فضایل اعمال حافظ راوتی دی پوهېږي مې دې له 100 رکعته تراویح هم رایستل غواړي اوس آگے چلو فذکر بالقرآن من یخاف وعید په قرآن سره وی دعوت ورکې ان اشتهر فی الثانی ويسمى منقولا دتوی منقول والمنقول بالنظر الى الناقل دی منقول تا چې نظر کې په اعتبار د ناقل نو ينقسم الى 3 اقسام دا منقول درو قسمونو ته تقسیمیږي سو تعالی درو قسمونو ته تقسیمیږي وجه حصر به ما ته څوک وویل لکه ها وای ټول
د متکسر معنا لفظ وضع با یا د هر معنی د فار ابتداء جدا دی یا شوی او یا با نه شوی څه مطلب بلکې اولا به د یو معنا د فار وضع شوی خو بیا سره بل مناسبت د وجنه او په معنا ثانی کې استعمال شوی ها ک ابتداء وضع د مختلفو سيزونو د فار شوی وي نو دا څه دی لکو او کچره ابتداء وضع د مختلفو معنو د فار نه شوی بلکې اول د یو سیز د پاره خو بیا رستو په دویم سیز کې استعمال شوی دا بم د دوه خالو نه خالی یا به د لفظ په دویم معنی کې مشهور شوی خو د شهرت د وجه به معنی اول یا متروک یا با کمانه اول متروک نه سره او کمانه اول متروک نه بلکې صحیح مستعمل چی نو معنی اول کې چې استعمال چې حقیقت د معنی ثانی کې مجاز خاجی نو درې قسمه دی وورا د منقول او مرتجل کې څه خاص فرق نشته ښه صحیح قول دا دی مرتجل او منقول کې څه خاص فرق نشته احدها المنقول العرفي باعتبار كون الناقل عرفا عاما یو د دین د منقول عرفي عرف خبر وتروته وي عرف ستوي دا ټکی د خلکو د عام خلکو په خبر وترو د وجنه بدل شوی دی نو منقول عرفي دی د عرف عام خلق دی عوام چې ورته وي صحیح وتا لکو عوام وته وي تقاضا ټول ضروری کارونه ته وي وایي کنه خو تبلیغیانو په اصطلاح کې تقاضا صرف لیټرین تتلو ته وي دا عرف عام دی کنه آگے چلو احدها المنقول العرفي باعتبار كون الناقل عرفا عاما چې عام خلق راشي او یو لفظ د خپل معنی نه واړي بل معنی ته او معنی اول پریدي نو دې ته وي منقول عرفي منقول او بل دی المنقول شرعي باعتبار كونه ارباب الشرع چې د شریعت خاوندان یو لفظ راواخلی د حقيقي معنی نه بوزي مجازي معنی ته یا بل دویم معنی ته ارباب الشرع اصلي الله او رسول الله او رسول او شارع چې کوم دی یو لفظ د خپل حقيقي معنی نه واړي بلې ته دي تسوي منقول شرعي بل د منقول اصطلاحي باعتبار كونه عرفا خاصا وطائفه مخصوصه یو مخصوص جماعت او مخصوص ډله یو ټکی راوالی او بل غاړه واړي نحویان راشي منطقيان راشي فلسفیان راشي دا مخصوص جماعتونه دي کنه دی یو ټکی راوالی او د خپل اولنې معنی نه دویم معنی کې مشهور کی مثال الاول د اولنې مثال اول نسم مراد رفیع الله مورب کا مبنی شکر دے د منقول عرفی مثال کلفظ الدابه لکلفظ دابه كان في الاصل موضوعا لما يدب على الارض الک دابه ست وی اجملا چې پزمکه سګرزي رسالو رخپو والا هغه ته دابه وی کنه اول وضع د دې لپاره شو هو ثم نقله العامه للفرس بیا عوام رال عام خلق د عرف عام خلق او اغي است چې کوم ده دابه وي ذکر اصلور خپي کنه نو چرګان او چنجیو دا پرپرکی د سونه د دابه نه سکړو وېستل او لذات القوائم الاربع یا ارغسیس چې سلور خپو والی نو په شری په عام په اولنې اعتبار سره په اولنې وضع سره دابه كل ما يدب على الارض پروا کنه وا برابر د کچرګانی ک بيزي ک ګډي وي په خبره پويږي کنه ک انسانانی ټول طویل شي کنه لیکن عرف راغه او هغه صرف د سلور خپو چوپایو ته کوم دې سووي دابه وي سوته وي دابه نو دې تکم منقول وي منقول عرفي مثال ثاني د دویم مثال دویم سو لکو تاسو ناشته ولې ټول دې خاناسته جدا کتاب دې سکو دا چې اوس باروز غلم ته به کتاب بدل دناسته او ناس تم داسې بیغمه ده چې سره خیال نه دی کتاب ته منقول عرفي خا منقول شرعي چې کوم دی لفظ صلات دی صلات كان في الاصل بمعنى الدعاء اصل کې صلات ستوي اجملا په معنی د دعا سره به صلات استعمالې دو ثم نقله الشارع الى ارکان مخصوصه بیا شارع راغه مخصوص ارکان ہوتا یعنی قیام رکوع سجدہ او پی اوقات مخصوصه په مخصوص اوقاتو کې فجر ظهر عصر مغرب عشاء په ارکان مخصوصه په اوقات مخصوصه کې چې کم سيزونه کیږي اغه ته چې کم ده صلات وي اغه ته سو وي نو دا شریعت دا لفظ منتقل کو سه کو
دیو جنا منکرین حدیث چې کوم ځای کې اقامت الصلاة ټکی راشي هغې وایي د دې نه مونځ مراد دی نه نو څه وایي لکه الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة چاله چې زه په ځمکه طاقت ورکم نو هغې به مونځ کوي نو د چا چې خپله ځمکه نه اسلامي خلافت نه وي هغې خو هم امریکا کې مونځ کوي پوهېږې که نه نو آیا دا ته مراد دی وي اقامت الصلاة نو اقامت الدین مراد دی څه ته مراد دی اقامت الدین ته به ورته بیا وایې چې قرآن خدا هم وایي چې اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم چې کله مونځ ته ودرېږه نو مخ وینځئ نو اسلامي حکومت ته چې ودرېږم به مخ وینځئ دلته د صلات څه معنا ده په خبره باندې پوهېږي هر ځای کې صلات خو به دغه یو معنا سره نه چې اقامت الدین ته مراد دی اذا نودي للصلاة من یوم الجمعة دغه ځای به د صلات نه څه معنا لې اقامت الدین ولې صرف د جمعې په ورځ په خبره باندې پوهېږې که نه پوهېږې لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا اسلامی قانون ته مه نږدې کېږئ چې په نشه کې که مونځ ته مه نږدې کېږئ حتی تعلموا ما تقولون اسلامی قانون خو د عمل نه عبارت دی او قول خو د مقولې نه دی دلته خو تعلموا ما تقولون ویلی دی او وینا په مونځ کې کېږي که په اقامت الدین کې کېږي په مونځ کې کېږي په خبره باندې پوهېږئ آگے چلو نو دې ته وایي منقول شرعي څه وایي ورته شریعت راغې او دا صلات لفظ دعا نه راواغستو ارکان مخصوصه سره وتړو دا خبره ده چې کوم ځای کې بعضې ځایونه داسې وي چې هلته صلات په اقامت الدین سره بهتر راځي لکه الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة وی منتقیان او نیکان هغه خلک دي چې زه ورته اختیار ورکم او د ځمکې مشران چې اقاموا الصلاة نو د اسلامي خلافت راولي دا خبره په خپل ځای ټیک ده لیکن هر ځای کې د صلات دا معنا او دا چې دا پنځه مونځونه د ځان نه راوتي دي دا خوشی گپ دی تم د ځان نه راوتی مثال الثالث د دریم مثال کا لفظ الاسم لک لفظ د اسم دی کان فی اللغت بمعنى العلو هدایت النحو پاول کې ویلو کنه چې دا کې یو معنی د علوت د په اسم کې صدا لکه نو اسم به ار اوچت سیستوي ثم نقله النحات بیا نحویان صاحبان را لل یو مخصوص جماعتو او اسم ست نقل کو الى کلمت مستقلت فی الدلالتی آغا کلمه چې مستقل فی الدلالتی غیر مقترن بزمان من الازمنه د ثلاثه او د درو زمانونو بګ یو زمانه نه لکه زید عمرو رجل نو دې ته سو ویل کو دې ته اسم وي نو ار اوچت زیدوس اسم نه وي بلکې هغه کلمه چې په خپل معنی باندې بدات کولو کې مستقلی او درو زمانو یو زمانه ته محتاج نه نو هغه ته سوی خلق اسم شریف وي نو دا یو جماعت راغې او دا لفظ نقل کو دا لفظ د اسم سکو نو دې ته کم منقول وي منقول اصطلاحي دا وګوره مخ کې شاته سبق تر واړوي انشتو هره فی الثانی ویلو کنه دا په هغه ځای باندې عطف راله اوس وی وان لم یشتهر فی الثانی وجه حصر کې دیږي کې تفصیل منځ کې راغی چې د نیر نشي اوس دویم حالت ذکر کړي خو یا په معنا اول پرې خودی شوی او یا پرې خودی شوی نه اوس وی وان لم یشتهر فی الثانی کني مشهور کړي شوی د لفظ په دویمه معنی کې ولم یترک الاول او نه پرې خودی شوی اولنې معنی دویمه کې مشهورم نه دی اولنې پرې خودی شوی نه د په دواړو کې استعمالیږي بل یستعمل فی الموضوع الاول مره کله په اولنې موضوع اوله کې کله کله استعمالیږي او فی الثانی اخرى او کله کله په دویمه وضع کې استعمالیږي کله په یو معنی استعمالیږي چې اول سره پاره وضع شو کله هغه معنی چې هغه ته منقول شوی دی په دواړو معنو کې استعمالیږي یسمى بالنسبه الى الاول حقیقتا نو اولنې معنی ته چې نسبت کې نسوي وتا وبالنسبه الى الثاني مجازا او دویمه ته چې نسبت کې چی شي وته وي مجاز وته وي کل اسد بالنسبه الى الحيوان المفترس لك اسد یو لفظ دی د چې حیوان مفترس هغه حیوان چې په سړي چک لګي او سړی ماتي او شلی د دې چې نسبت وکي نو اسد خو په دغه معنی کې حقيقي دی کنه زمری ته اسد وی کنه وی وتا نو چې کله اسد د زمری معنی کې استعمال شي د حیوان مفترس په معنی کې استعمال شي دغه ټیم کې دې ته کوم معنی وي معنی حقيقي والرجل الشجاع او چې شجاع غلط دی خدا شجاع دی د فعال پوزن بفتح العين فاق نو والرجل الشجاع بهادر سړي د پاره چې اسد استعمال شي نو دا اوس کوم معنی ده دا مجازی ده فهو بالنسبه الى الاول حقیقتا نو د دې اسد نسبت معنی اول ته چې دا حقیقت ده معنی اول صرف واحده زید کا امرو
माना अव्वल सदा दस सबक बाइंदे सरुड़े छे लगी ना उस दल तो उदे दे सोगरा कोबरा जंगी कैटेगरी जिसे की हाँ बख्तियार हसना सद मुरादी इल अव्वल शाबाश हैवान मुफ्तरिसो व बिन्निस्बत इल सानी मजाजन और द असद निस्बत के माने सानी तो के न दा मजाज दे माने सानी न सम मुराद दे ख्याल मामदा मनकुल उर्फी के इस्तिलाही मनकुल इस्तिलाही दे दो गए हुई हाँ रिजवाना रजुल शजाअत ना मुराद दे रखो बस एक